بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: تنكح المرأة لأربع: یوی زنانه سره نکاح د څلورو وجوهاتو په بنیاد باندې کیږي. لمالها، د هغې د مال له وجې نه، ولحسبها، او د هغې د شرافت د وجې نه، ولجمالها، او د هغې د حسن او ښایست د وجې نه، ولدینها، او د هغې د دین د وجې نه. فاصفر بذات الدین تربت یداک. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی ته فرمایي چې ته دیندارې ته ترجیح ورکړه. متفق علیه، د بخاری او د مسلم روایت. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: یو زنانه سره نکاح کیږي د څلورو وجوهاتو په بنیاد باندې، یا د هغې د مال له وجې نه، یا د هغې د شرافت له وجې نه، یا د هغې د حسن و جمال له وجې نه، او یا د هغې د دین له وجې نه. ته ترجیح دیندارې ته ورکړه. د حدیث مبارک کې د نکاح د انتخاب لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو صفات ذکر کړي دي چې عموما خلک د هغې خیال ساتي. او یو سړی چې د یوې زنانه سره نکاح کوي نو دغه عموما څلور وجوهات وي. یا د ښځې سره مال وي، او کله چې دا سړی د هغې سره نکاح وکړي نو چې دا ښځه د ده منکوحه وګرځي نو هغه مال هم هغې سره راشي، نو د دې سړي په کار راشي. او یا د هغې خانداني شرافت د وجه چې د هغې خاندان اعلی دی، خلک ورته د عزت په سترګه ګوري، د نیچ خاندان سره یې تعلق نه دی، نو د دې خانداني شرافت د وجه نه خلک د هغې سره نکاح کوي. او دریم د ښایست او د جمال له وجه چې هغې ته الله جل جلاله حسن و جمال ورکړی دی، د هغې د وجې نه هغې سره نکاح کېږي. او څلورم شی هغه دین دی چې هغه دینداره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې څلورو واړو صفاتو کې ته دین ته ترجیح ورکړه. صحابي ته فرمایي ځکه چې د مال له وجې نه چا سره نکاح وشي نو اول خو دا ده چې یا به هغه مال د ده لاس ته راځي یا به نه راځي، ته به فایده ورکوي یا نه، ځکه چې د ښځې خپل مال دی. لومبی خو دا ده چې هغه ځان سره هغه مال د دې خاوند کور ته راوړي وکړه نه. او درېیمه دا ده که هغې راوړه نو هغې اختیارمنه ده، د ده څه په کار راځي وکړه. او درېیمه دا ده چې کیدای شي سره ځې پس دغه مال لاړ شي، ځکه چې د دنیا مال دا د لاسو خیرې ده. او چې څنګه څه وخت یې په لاس پورې دا خیرې وي چې په اوبو باندې پاک کړي، په صابون یې ووینځي نو خیرې لاړ شي، نو دغسې مال هم لاړ شي. نو د کومې وجې په بنیاد باندې چې دې سړي د دې ښځې سره نکاح کړي وه هغه مالداري وه، مال لاړو، نو اوس بې دا ښځه نی خوښه، نو کیدای شي د دوی په منځ کې ورانۍ راشي او طلاق به اینجا رسد چې دا سړی د خپلې ښځې ته دا نوبت به دې ځای ته ورسېږي چې دا سړی به دې ښځې ته طلاق ورکړي. دویم د خانداني شرافت او د حسب د وجې دې وجې نه نکاح کېږي. او دریم چې کوم دی نو د جمال له وجې ښایست د وجې خانداني شرافت هم هغسې په کار نه راځي، او ښایست او جمال دی نو د هغې مثال د مال په شان دی. دا ځوانه وه نو ستره وه، او چې کله بیا بوډۍ شوه په ښځه شوه نو حسن و جمال نو اوس کېدای شي چې د دې ښځې او د دې خاوند په منځ کې ورانه شي، ځکه چې دا خو یې د ښایست د وجې نه خوښه وه. څلورم شی هغه دین دی. د دین د وجې نه چې خوښه وي نو هغه نه صرف دا چې په دنیا کې هم دغه ښځه د سره وي، او د دین د وجې نه کېدای شي چې په آخرت کې هم دغه ښځه د ده په نکاح کې یعنې الله جل شانه ده ته دا ورکړي، ځکه چې تر اخره پورې په نکاح کې ورسره پاتې شو. دین د دواړو یو دی، او چې یو څومره تقوادار دی سړی نو دومره ښځه هم تقواداره ده، چې د سړي څنګه اخلاق دي داسې د ښځې هم دي، او چې د سړي کوم مقام دی الله جل جلاله څخه داسې د ښځې هم دی. نو د احادیثو نه دا معلومیږي چې دا ښځه د دې سړي په آخرت کې په برخه ورسېږي. نو دین داسې شی دی چې هغه سړي سره د دې زنانه سره ځي، د دنیا نه قبر ته هم ځي او حشر ته هم ځي او آخرت ته هم ځي. بل دا چې د دین په بنیاد باندې چې کوم تعلق جوړ شي نو که دا نور څیزونه کم هم شي، حسن و جمال هم لاړو، مال هم لاړو، او دا هر څه چې کوم دی نو ختم شو، لیکن دین شته دی
نو هماغه محبت د لا مخکې په نسبت باندې نور لا زیاتېږي په هغې کې کمی نه راځي او د حسن جمال په بنیاد باندې چې کوم تعلق د مال په وجه باندې نو په هغې کې رسته د کمی راځي چې څنګه مال کم شو نو داسې تعلق هم کم شو نو په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د څلورو وړو صفاتو کې د دین ته ترجیح ورکړو بله دا ده چې دینداره ښځه چې کله د سړي نکاح ته راغله نو که سړی شرابي وي نشهیي وي کبابي وي غل وي شوکمار وي ډاکو وي او چې ښځه نیکه راشي نو کله د ښځې د وجې نه سړی سم شي دی دینداره نو دینداري پکې راغله دی مزګزار نو اوس مزګزاره شو د نشې کولې نشې پرېښې لکه نور ډېر ګناهونه او معصیات او ارتکاب یې کولو او د دې ښځې د وجې نه چې کوم دی نو هغه د دې ګناهونو نه خلاص شو نو د ده دنیا هم ښه شوه او آخرت هم ښه شو په هر حال نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې صفاتو کې دین ته ترجیح ورکړې ده او بیا علامه نووي رحمه الله دا حدیث په دغه کې ذکر کړی دی چې انسان ته پکار دی چې هغه ځان دپاره ښه صحبت اختیار کړي په صحبت کې ښه ښځه هم شامله ده ځکه چې سړی که بهر ډېر هم زیات ښه وي خو چې کله کور ته راشي او په کور کې ښځه داسې ده چې بد اخلاقه ده بېدینه ده مزګزاره نه ده دینداري پکې نشته دی اخلاق یې ښه نه دي نو کله کله دی ډېر په مصیبتونو سره مخامخ شي او چې په کور کې ښځه د ده دینداره وه نو که د ده که بېدیني وي نو د ښځې د وجې نه